السلام علیکم کتونکو، زه شهاب خان یم. دا وخت یو افسوسناک خبر نه تاسو خبرو. سوات تحصیل بریکوټ علاقه د ابوها چرته چې ویل کېږي پلوسو بڼ قبرستان کې یو حلال شوی لاش میلاو شوی دی د زنانه. دغه لاس چې دی د ریسکیو 1122 اهلکارو په خپله ولقه کې اخیستی، هغه یې ریسکیو کړی دی او هسپتال ته یې وړی دی. د دغې واقعې په حواله باندې نور تفصیلاتو دپاره مونږ رابطه کړې ده د تانا غالګې ایس ایچ او نثار الدین خان سره. ایس ایچ او صاحب ډېره زیاته مننه جي نن چې دا کومه ناوړې پیښه مخې ته راغلې ده، د دې په حواله تفصیلات را سره شریک کړئ. شهاب خان، زه د روټین په ګش وم او ما ته اطلاع میلاو شوه په 16:35 بجه باندې چې د پلوسو بڼ ابوهې په مقبره کې چې د علاقه تانا غالګي سره علاقه ده، هلال شهید مزار سره نږدې د قتل وقوع شوې ده. ما د ابوهې انچارج سره رابطه وکړه چې ځان سره د نفری زر چې کوم دی پلوسو قبرستان ته ورسوه چې قاتل درنه لاړ نشي. زه هم په هغه سره په رابطه کې وم او ور روان وم ورپسې. چې زه سره د نفری ور ورسېدم نو زما د ابوهې چوکۍ نفری چې کوم دی نو قاتل سره د علی قتل سمیت چې کوم دی گرفتار کړو او زه چې ور ورسېدم نو ملزم خو چې کوم دی نو دغه کو او د تانې ته راولېږو او دغه چې دی د مقتوله مانور چې پته یې ولګېده چې دا مانور نومې دی، دا د خپل خاوند حلاله کړې ده، ذبح کړې ده او هغه چې کوم دی نو مونږه د ضروري کاروایۍ دپاره د 1122 امبولانس په ذریعه باندې د بریکوټ هسپتال ته د ضروري کاروایۍ د پوسټ مارټم دپاره راوړه چې بیا د پس د ضروري کاروایۍ نه مونږ خپلو ورثو ته حواله کړې ده او ملزم شهاب ولد اشتګل سکنه بشخاله مردان هغه هم چې کوم دی نو د علی قتل سمیت سره چې کوم دی راوستی دی تانې ته او په حوالات کې بند دی او مزید تفتیش جاری دی. مهرباني جی، شکریہ.